جنگ چې امریکې په عراق کې لګولی و، کوم جنگ چې امریکې په مصر کې لګولی و، عراق صدام حسین امریکې شهید کړی دی، د محمد مرسی د مصر صدر امریکې شهید کړی دی، زما په ملک کې ذوالفقار علي بټو امریکې شهید کړی دی، زما په ملک کې بېنظیر بټو امریکې شهیده کړې ده. نن زما په لیډر باندې قاتلانه حمله کېږي، دا دغه امریکې چې کومې لړۍ دي دغه راروانې دي، دغه سازشیان پرې ملک کې ناست دي او دا قوم ثابته کړه نن عمران خان دې قوم ته وښوده چې د امریکې سازش تر څو پورې دغه سازشیان دغه هلکار د دغه بندو کمرو کې په دې غټو غټو دیوالونو کې چې ناست دي او د ځان یې کنډتارې تاو کړي دي، دغه د دې ملک او یا کاله دې فیصلې وکړي او دا ملک یې تباه او برباد کړه. نن د دغه ملک د آزادولو وخت راغلی دی. دا قوم غواړي، دا پوره پاکستان عوام غواړي چې موږ د دغه خلکو نه آزاد شو. انشاءالله د آزادۍ وخت راغلی دی او دغه وخت د عمران خان د وینې نه د عمران خان د وینې د جنګ نه به دغه ازادي زمونږ جوړیږي.